الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، څنګه ټول ته معلومه ده چې نن ورځ د محرم د میاشتې 10 تاریخ دی او دې ته د عاشورا ورځ ویل کېږي، او بعضو مسلمانانو ملکونو کې سبا 10 تاریخ دی. الغرض دا 10 تاریخ دا د محرم د ورځې د محرم د میاشتې دې ته عاشورا ویل کېږي. اوس دا یوم عاشورا چې ده د دې په باره کې یو دوه خبرې. اولنۍ خبر هغه دا ده چې دومره موږ د دې دین نه لرې شوي او د قرآن او د حدیث د معلوماتو نه چې موږ ته دا پته هم نشتی چې د عاشورا دا ورځ دا څه تاریخ لري او موږ دا روژه ولې نیسو. دا موږ ته پته نشتی. ډېرو لږو ته دا پته ده چې دا روژه موږ ولې نیسو، حقیقت ورته معلوم دی. نور ډېر مسلمانان خصوصا زموږ د ملکونو هغه یادومه چې هغوی ته دا پته نشتی چې دا روژه ولې نیسي، او که د څه ورته پته ده نو هغه ورته غلطه پته ده. شیعهګانو روافظو په دې ورځ باندې بلکې دا یو څو ورځې دومره ماتمونه شروع کړي دي او دا ځان وهل او جړاګانې او یا حسین او یا فاطمه او دا چغې وایي. جاهله سنیان چې ځان ته سنیان وي او جاهله دي، نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي، نه د حق پرستو علماو سره کیني او نه د هغوی نه چې ته معلومات کړي دي. هغوی هم په دغې خلکو پسې روان دي او په دغه چغو پسې روان دي چې دا ورځ دا د غم ورځ ده او په دې ورځ حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. نو د غم د لاسه موږ روجې نیسو او موږ تورې کپړې اچو او موږ صدقې او خیراتونه کوو. دا خبره صحیح ده چې حسین رضی الله عنه په دې 10 تاریخ د محرم شهید شوی دی، او د هغې حقیقت به هم بیان کوم چې په هغې کې کم پټ حقیقتونه دي چې هغه موږ ته نه دي بیان کړی شوي. خو دا خبره صحیح ده چې حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی او هغه په 10 د محرم چې هغه د عاشورا سره برابرېږي هم په دې تاریخ باندې هغه شهید کړی شوی دی. خو دا روجه چې موږ نیسو دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې نه نیوه. حسین رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې شهید شوی وروسته، او روجه مخکې نیوی شوې ده. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، یهودو به وایي دا روجه نیوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو، او بعضې روایتونو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې هم نیولې د مکي دور کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه زیات معلومات وکړي دا روجې تاسو ولې نیسئ. نو هغوی چې په دې ورځ الله فرعون تباه کړی او موسی علیه السلام له نجات ورکړی او موږ د الله شکر ادا کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې موږ خو بیا ډېر حقدار یو د دې چې دا روژه ونیسو، ځکه چې موږ د موسی علیه السلام په صحیح معنو سره تابعدار یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو دا روژه نیسئ. او بیا چې کله د رمضان د روژې لازم شوې نو دا روژه مستحب پاتې شوه، یعنی که څوک یې نیسي الله ول اجر ورکوي، چې څوک یې نه نیسي ګناهګارېږي نه. خو چې چا ونه نیوه د لوی خیر نه محرومه شو، ځکه چې په یو روژه باندې الله تاته د یو کال ګناهونه معاف کوي، او بیا پته نشي چې کال بعد به ته یې او که نه به دا موقع به ستا ژوند کې راځي او که نه به راځي. حقیقت دا دی چې د عاشورا په ورځ چې موږ روژه نیسو، ولې نیسو؟ د الله شکر ادا کوو چې فرعون تباه شوی دی، موسی علیه السلام له الله نجات ورکړی. په دې ورځ غم کول دا غیر شرعي کار دی، او یا په دې ورځ خوشحالیانې کول دا هم غیر شرعي کار دی. ځکه چې په دې ورځ خوشحالیانې کول دا د هغه اهل بدع او بېدینو کار دی چې د حسین رضی الله عنه په شهادت خوشحاله دي. په دې ورځ غمونه کول دا د شیعهګانو روافظو کار دی چې د هغوی منافقت کوي په اصل کې، او حقیقت دې ته بیانوم. پاتې لار د قرآن او د حدیث ته هغه ده چې د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې موږ ټول غمجن یو مسلمان به په دې خوشحالي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی شهید شوی دی.
ما ته دا وایي چې یو سړی کلمه وایي په دې به خوشحالي څوک به په دې باندې خوشحالي او مبارکیانې به ورکوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی شهید شوی مشکل دا دی لوی مشکل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي چې قیامت ته نږدې به بیانولو والا ډیر شي عمل والا به لږ شي بیانولو والا به ډیر شي علم والا به لږ شي هغه نښه راښکاره شوې ده منبر ته خیجه قصه بیانوه منبر ته خیجه قصه بیانوه نور دې د تاریخ نه سره خبر نه چې تاریخ څه ته وایي دا تاریخ نه دی خصوصا د حسین رضی الله عنه او د یزید رحمه الله او د کربلا واقعه یاره دې کې چې څومره ګوتې والی شوي دي دومره بله یو قصه کې نه دي والی شوي دې کې دا ډېرې ګوتې ولې والی شوي دي ځکه چې شیعګان او روافظ خپل مذهب چلی په دغه قصه باندې نو ځکه په دغه قصه کې دومره ګوتې والي دي دومره ګوتې چې یو څو به درته پکې حقیقتونه ووایي یو څو د شمار او نور به درته سوچه دروغ بیانوي اوس زموږ په ملک کې خو مشکل دا دی چې منبر ته چې څوک وخوته اوسه یې بیان کړو بلکې سبحان الله دې خلکو ته پکې ډېر ازادي ده د دې خلکو ښه حمایت کیږي ښه حفاظت کیږي چې څوک دا قصې بیانوي صحابه کرامو پسې بدې ردې وایي د کربلا د دروغو قصې بیانوي دا ماتمونه کوي د دغو یعنی دوی ته پکې اجازت زیاتې دي نورو نه نو عوام او زموږ عوامو ته ګوره د دوی هغه قصه خوښه ده چې د هغې د بیانولو سره دوی له جړا ورشي د عوامو کومه قصه خوښه ده چې دوی له پکې جړا ورشي د حقیقت سره یې کار نشتی حقیقت په تندر لګاوه د دې قصې سره سند شتي او که نشتي دغې سره زموږ څه کار دی خو مولوي صاحب داسې ناشنا بیان وکړو چې موږ یې په جړا دا د پښتنو غټ مولا دی او دا د پښتنو خوښ بیان دی چې موږ یې په جړا کړو چې ته څو پورې په جړا کړی نه یې ته د ده دروغ مني نه ځکه که تا ونه جړل او تا په غور سره د دې قصې ته غوږ کېښودو او بیا دې تحقیق وکړو خو د دروغ معلومیږي نو چې ته کله په جړا کړې او دومره په جړا کړې چې ته د څه نه خبر هم نه نو ته به څه حقیقت معلوم کړې او ته به څه تپوس وکړې اهو په منبرونو باندې په دې ورځ ګوره سبا ګوره بله ورځ ګوره نن ګوره یو قصه بیانېږي چې حسین رضی الله عنه په سینو ته خلک ودرېدو او یزید راغی او په یزید دې لعنت او یزید ورسره دا وکړو ږیره یې ترې وویسته اوبه یې وله ورنه کړې او اسمان نه وینې راوبهېدې او د کاڼو لاندې وینې پرتې وې او خلکو چغې والې او ښځو سره وله زنا وکړه دغه یو قصه بیانېږي په منبرونو باندې دغه خلکو او دا لاندې ورته ناستې دقه جړاګانې جړاګانې لا عجیبه دا ده تعجب په دې باندې وکړي چې د سنیانو بعض دا چې ځان ته سنیان وي اهل بدع د دوی مولیان ورځي د هغوی په ماتمونو کې ناستي وایي جي نن موږ هم دوی سره په ماتم کې شریک یو دا حقیقت ته بیانوم اگر که دا وخت ما سره لږ دی ځکه چې دا دومره اوږد حقیقت په لږ وخت کې نه معلومیږي خو زه به درته مختصر په یو څو ټکو کې بیان کړم تاریخ نه دی تاریخ صحیح ده چې دې کې سند له دومره اهتمام نه ورکړی کېږي څومره چې په احکامو کې ورکړی کېږي لکه اوس ته چاته مسله بیانې د حلال او د حرامو دې کې کمزوری سند چلیږي نه چلیږي تاریخ کې کله نه کله ګنجایش پیدا شي خو په هغه مسله کې چې د عقیدې خلاف نه وي دا سره یاد کړه ګنجایش پیدا کېږي خو په هغه مسله کې چې هغه د عقیدې خلاف نه وي هغه د بل صحیح حقیقت خلاف نه وي لکه اوس یو طرف ته صحیح حقیقت موږ سره باسنده پروت دی او بل طرف ته یو سړی قصه بیانوي د تاریخ په کمزوري سند سره چې هغه د دې په ټکراو کې ده تاسو هم په دې خبره پوهېږي که نه او بل راشي او هغه دا وایي چې جي په تاریخ کې ګنجایش دي دلته ګنجایش دي ولې نشتي هلته حقیقت په صحیح سند سره موږ سره پروت دی که نه نو چې موږ سره باسنده تاریخ پروت دی بې سنده خبرې ته زموږ څه ضرورت دی پوه شوي په دې خبره کې د حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه د دې نه ګورې د عقیدې مسله جوړه شوې ده د دې نه د عقیدې مسله جوړه شوې ده او په دې کې کمزوري سندونه او کمزوري تاریخ په دې نه چلیږي ځکه چې هم دا واقعه د صحابه کرامو دشمنانو یو لار جوړه کړې ده صحابه کرامو ته رسېدو دپاره هم په دې لار باندې ورځي صحابه کرامو ګستاخي کوي
هم په دې لار باندې ورځي معاویه رضی الله عنه پسې کنځلې کوي، هم په دې لار باندې ورځي په ابو سفیان رضی الله عنه پسې کنځلې کوي، بلکې په دې ټولو صحابه کرامو باندې ورځي په دې لار. نو په دې کې څنګه ګنجایش دي چې ته کمزوری تاریخ بیان کا؟ دلته به ټوس حقایق بیانې او باذن الله بتوفیق الله زما دا خبر ورسوي هر هغه څوک چې زما دا بیان اوري چې څوک دې ماته حقیقي تاریخ په صحیح سند سره داسې بیان کی لکه څنګه چې د شیعګان روافض بیانوي د قیامته پورې نشي بیانولی. او دا زه چې د کوم حقیقت بیانوم با سند الحمدلله که د چا پې څه قسمه اعتراض یې ولیکي موږ یې جواب کولی شو. زما دا خبرې څه پټې پناه نه دي، نه زه په کمره کې ناست یم، ټوله دنیا یې ګوري چې کوم ځای ته رسي او چې څوک یې اوري. با سند خبرې دي الحمدلله. موږ د حسین رضی الله عنه سره محبت کوو او موږ چې څومره کوو دومره ورسره هېڅوک نه کوي، خو موږ دومره معتدل خلک یو ولله الحمد، ځکه چې الله راته منهج د قرآن او حدیث راکړی چې د حسین رضی الله عنه سره دا مینه هم د شریعت په حدودو کې دننه کوو. یوه. دویمه، د حسین رضی الله عنه په مینه کې دومره ړاندم نه یو چې د هغې د لاسه ظلمن په چا باندې بهتانونه ولګوو. څومره صفا منهج دی. ولې د حسین رضی الله عنه سره محبت به لازم دی چې ته به د هغه په مقابل کې په معاویه او په یزید او په ابو سفیان رضی الله عنهم په هغوی به بهتانونه لګوې. لازم د دې لپاره د دې نه بغیر د حسین سره مینه نه کېږي. آیا د آل بیت سره به محبت هله کېږي چې کله ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې کنځلې وکړي؟ آیا آل بیت سره به محبت هله کېږي چې کله ته عمر بن خطاب سره دشمني وکړي؟ چا دا خبره کړې؟ زمونږ محبت دی که د آل بیت سره راشي وګوره، او زمونږ محبت دی د ابوبکر صدیق سره، او زمونږ مینه ده د عمر بن خطاب سره، زمونږ مینه د عثمان سره ده، د علي سره ده، زمونږ مینه د معاویه رضی الله عنه سره ده، د ابو سفیان سره ده، د دې ټولو صحابه کرامو سره ده. موږ ته خو څه فرق یعنې دا نه ده محسوسه شوي چې یو طرف رانیسي نو بل به پرېږدي. ګوره دوه فرقې دي، یو د شیعګانو روافظو ده، دوی آل بیت په دروغو رانیولي دي او باقي صحابه کرام ټول کافران کړي دي. وایي صحابه کرام ټول مرتد شوي دی اوسونه. ولې وایي موږ د آل بیت سره محبت کوو، د پیغمبر د خپلوانو سره. د دوی په مقابله کې دا نواسب چې ورته ویلی کېږي دا راووتو وایي موږ د صحابه کرامو دفاع کوو، نو هغوی دومره ظلم وکړو چې آل بیت یې کافران کړو، وایي دا نور صحابه کرام اوچت مسلمانان. څوک به غلط او څوک به صحیح دی، دواړه ګمراه دي. پاتې لار زمونږ ده الحمدلله. آل بیتو سره محبت، باقي صحابه کرامو سره محبت. د آل بیتو شان فضیلت هغه خپل ذکي دی چې هغوی له الله لوی فضیلت ورکړی دی. د صحابه کرامو باقي صحابه کرامو فضیلت او شان ځان له دی. بیا د صحابه کرامو سره موږ ټولو سره محبت کوو جملتن، خو د بعضو سره د بعضو نه زیات محبت کوو ځکه چې دا مقام ول الله او د الله پیغمبر ورکړی. دې کې څه غلطه شته؟ زموږ په دې لاره کې څه غلطه شته؟ موږ په حسین رضی الله عنه پسې کنځلې وکړې؟ موږ په عمر او په ابوبکر او په عثمان رضی الله عنهم پسې بدې ردې وویې؟ آیا موږ دا ووایو چې حسین رضی الله عنه چې شهید شوی دی دا ډېر ښه کار شوی دی؟ موږ خو دا نه دي ویلي. ځکه زه تاسو ته وایم، بیا یې درته وایم او بیا یې درته وایم او بیا یې درته وایم چې څو پورې دې د خبرې خپل تحقیق نه یې کړی دا وخته پورې په چا فتوا مه لګوه. زمونږ په باره کې روافظ دا وایي، اوس که زه دا وایم موږ سلفیان الحمدلله علی حدیث، زمونږ په باره کې دا عام اهل بدع وایي دا ګستاخان دي او دا امامانو پسې کنځلې کوي او دوی د قرآن نه منکر دي او دوی د حدیثونو نه منکر او دا خبرې کوي. دا جاهلان یې ویني، زه دا خبره نه کوم. اوس موږ او د اهل بدع چې څومره دي او څومره ځان ته سنیان وایي، موږ خو ټول د شیعګانو په مقابل کې یو یو. دا شیعګان روافظ موږ ټولو باره کې دا وایي چې دا د اهل بیت دشمنان دي. دا د اهل بیت څه دي؟ دشمنان دي. ته به دا نه چې وبمنې چې بس صحیح ده، د هغوی دا خبره صحیح ده، زموږ دا مولیان د اهل بیتو دشمنان دي. ته راشه تحقیق وکړه چې دا په رښتیا دشمنان دي د اهل بیتو او که نه. چا دشمني کړې د اهل بیتو سره؟ بلکې اعلان زموږ دا دی څوک چې د اهل بیت دشمن دی زموږ دشمن دی، او څوک چې د اهل بیت سره محبت کوي موږ ورسره محبت کوو. موږ د
د هغوی نه سر قربانو د اهل بیتونه، خو حقایق هغه نشو پټولی. حقایق په یو لحاظ موږ نشو پټولی، ځکه چې حقیقت ما پټ کړو دا خو ما لویه دوکه وکړه، خیانت مې وکړو مسلمانانو سره. را روان نسل به دغه قصه ټوله بیانوي او شوي هم داسې ده. کم علم جاهله مولیان په سنیانو کې هغوی دا قسم د شیعګانو نه راغستې ده. لکه هغه مشهور مقرر دی پاکستان کې، تاسو یې پیژنئ، د علم نه عاري او خالي، هغه هم دې ماتمونو کې ناست یو قصې کوي، وخت قصه کوي کوم چې روافظ او شیعګان کوي. نو سنیان دته ګوري وي دا زموږ سني مولا دی، دغه قصه د نه اوري، بیا هغه بل ته بیانوي، بیا هغه بل ته بیانوي. حقیقت د تاریخ هغه پټ پاتې شو. نو انشاءالله په دې مختصر وخت کې زه تاسو ته قصه د کربلا هغه بیانوم او یو څو پټ حقیقتونه چې زموږ نه پټ کړی شوي دي یا په موږ باندې پټ پاتې شوي دي، چې موږ ته دا پته ورغلي چې د کربلا کې آخر څه قصه وه. اول خو دا خبره واضحه شوه چې د عاشورا د روژې تعلق د دې سره نشته. دویمه دا واضحه شوه چې په دې ورځ نه غم شته نه په دې ورځ خوشحالي به نه وهل شته، عام عبادت د الله کوو، بس د عاشورا ورځ ده. بله دا واضح شو چې د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې موږ ټول غمجنه یو، موږ ټول پرې خفه یو. او چا چې حسین رضی الله عنه شهید کړی دی رب العالمین خو تباه کړی دی، خو رب العالمین دې په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي. د څو خبرې خو واضح شوې که اوس راځو د کربلا واقعه. د دې نه مخکې چې زه تاسو د کربلا د میدان قصه بیان کړم، دا قصه د شان راغسته غواړي چې کربلا ته دا خبر رسېدلې څنګه ده. ځکه که چېرته سرسري موږ دا خبره شروع کړو نو کیدای شي بعض زړونو په زړونو کې بیا هم تپوسونه پاتې شي چې د کربلا دا قصه څه وه. 56 هجري وه، د هجري 56 کال، او معاویه رضی الله عنه امیر المؤمنین. که تاسو ته یاد وي د معاویه او د علي رضی الله عنه منځ کې مسلې راغلې وې. بیا چې کله علي بن ابي طالب رضی الله عنه وفات شو یا شهید کړی شو، نو د هغه زوی حسن رضی الله عنه د هغه په ځای مشر شو چې دا د هغه مشر زوی. حسن رضی الله عنه څه چل وکړو، خبره ټوله حواله کړه معاویه ته چې دا مسلمانان یو شي. هغه دا قصه ټوله ختمه کړه، مسله ټوله حواله کړه معاویه ته. اوس کوم ځای کې دی هغه چې دشمني جوړه کړې ده دوی په منځ کې، موږ چې حسینیان یو، موږ حسنیان یو، نور موږ یزیدیان یو، موږ د معاویه په ډله کې. دا ډلې راغلي د کوم ځای نه دي، چا دا ډلې جوړې کړي؟ دا خو ټول د الله بندګانو یو بل سره محبت کورونه. حسن رضی الله عنه راولګېدو، مشرتیا یې پرېښود د معاویه ته رضی الله عنه چې د مسلمانان یو شي. او هغه کال مشهور په دې شو د مسلمانانو د یو کېدو کال. لوی رحم الله په مؤمنانو باندې وکړو، ځکه چې د ډېر وخت نه مسله را روانه. ها په 56 هجري کې بیا معاویه رضی الله عنه داسې چل وکړو چې امر یې وکړو چې د هغه زوی یزید ابن معاویه وي د ده سره بیعت وکړي. خلکو ته یې دا ووایي چې تاسو د یزید سره بیعت وکړئ. اوس دې کې یو دوه خبرې. یوه، معاویه رضی الله عنه دغه زړو مشرانو د طریقې نه واورېد، دې کې خو شک نشته، ځکه چې د زړو مشرانو طریقه دا نه وه چې ته خپل زوی رامخکې که او شورا والا شتي یا د هغه نه غوره نور څوک شتي. دا یو نقطه ده. خو دلته بله نقطه دا ده چې دا بیعت شرعي دی، ځکه چې کله حاکم څوک وټاکي چې د ده سره به بیعت کوئ، نو دا بیا شرعي حاکم دی، د سره به بیعت کې او د سره بیعت صحیح دی، دې باندې اتفاق دی. پاتې د شیعګانو مسله شوه. نو شیعګان دا نه چې د یزید سره یې نه لګي صرف یا د معاویه سره، هغوی دا وایي چې دا خلافت او امامت دا به صرف او صرف علي رضی الله عنه او د هغه د زامنو سره بل څوک خلافت نشي اخیستی. نو د هغوی خو مسله جدا ده، د هغوی مسله هغه بلکل جدا ده. الغرض معاویه رضی الله عنه خلکو ته ووایي چې زما د زوی د یزید سره د یزید سره بیعت وکړئ. ښه
دا یزید حقدارو د خلافت حقدارو معنی ده چې دکې داسې صلاحیتونه و چې دی مشر شوی نو دې کې دا خبره یاده کې امام ابن کثیر رحمه الله یو ناشنا قصه راوړې ده ښه باسنه ده امام ابن کثیر دا قصه راوړې ده په البدایه والنهایه کتاب کې عبدالله ابن مطیع او د ده ملګري وو دوی لاړو په محمد ابن الحنفیه پسې محمد ابن الحنفیه دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی او چې د هغه زوی دی نو د حسن څه دی رور دی د حسن او د حسین رضی الله عنهما رور دی رور ورسره په پلار کې دی په مور کې نه دی نو کله چې دوی ورلو په دې محمد ابن الحنفیه پسې د یزید باره کې ورته خبره وکړه چې یزید داسې دی او یزید دا دی او دغه دی تر دې چې د عبدالله بن مطیع دا وایي چې ان یزید بن معاویه یشرب الخمر ویترک الصلاه وی دی شراب هم څکي او دی لمونځ هم نه کوي نو محمد ابن الحنفیه ورته ووایي ما رأیت منه ما تذکرون دا خو ما نه دي لیدلي تاسو چې څه وایي قد حضرته واقمت عنده ما خو د هغه سره یو څو شپې تېرې کړې م دي زه دا خواله ورغلی وم فرأیته مواظبا على الصلاه خو د منځه ډېره پابندي کوله د خیر کار به یې کوو لټو به بله دا چې د فقه او د علم په باره کې به ډېر تپوس کوو او ملازما للسنه د پیغمبر طریقه به یې رانیولې وه د یو څو خبرې ما په هغه کې ویلیدلې وي نو هغو ورته ویوې ان ذلك كان منه تصنعا لك دا خو ستا مخکې داسې کار کوو دا کار هغه ستا په مخکې کوو ریاکاري کوله ځان یې تا ته ښه ښو نو هغه ورته ویوې زما په مخکې ولې کوو د هغه زما نه څه امید او زما نه څه یره وه لکه سړی خو ښودنه هغه چا ته کوي چې څه امید ترې ساتي یا ترې یېرېږي نو زما نه هغه څه یېرېدو یا زما نه څه امیدونه تاسو لیدلي دي چې هغه شراب څکلي دي ښوولي دي تاسو ته که چېرته تاسو ته یې دا ښوولي او هغه شراب څکلی او تاسو ورسره وایي نو بیا خو سره په ګناه کې تاسو هم شریک وي او تاسو هم ښه خلک نه که نه ستاسو لپاره جایز دي چې ګواهي د هغه څه ورکړي چې رسه تاسو ته پته نه وي هغوی دا خبره صحیح ده موږ لیدلی خو نه دی وی چې لیدلی هم نه دی نو بیا د آیت وي الا من شهد بالحق ګواهي چې ورکړي هغه به حق ګواهي ورکړي زه د یزید په باره کې نوره خبره هم کومه خو صرف دومره ته هم دا فسق او فجور دا نسبت چې یزید ته کېږي خصوصا د شرابو څکل د شادوګانو سره لوبې او فحاشي زیناکاري والعیاذ بالله او داسې نورې خبرې پسې تړلې دي په دې کې یوه خبره هم په صحیح سند سره نه ثابته دا جدا مسله ده چې معاویه رضی الله عنه د خپل زوی له ولې خلافت ورکو دغه یو جدا مسله کېدی شي خو چې بیعت ورسره وشو نو دا شریک خلیفه شو چې بیعت ورسره وشو نو دا څه شو شریک خلیفه شو اوس دا مسلې چې د به زنا کوله د به شراب څکل د به ډمې ګډولې د به منځونه نه کول د به یعنې د علماو سره ظلمونه کول دا ټولې خبرې بې سندې دي هغه مسلې د راځو د حسین رضی الله عنه د قتل قصه چې دې کې د ده څه کردار و که نه هغه جدا مسله ده خو په اوله کې درته دا ووایم چې دا کومې قصې چې نسبت یزید ته کېږي دې کې صحیح سند والا صحیح سند والا نشته بله خبره که چېرته د مسلمانانو په یو مشر کې یي فسق او فجور پکې آیا یو مسلمان حاکم چې ګناهګار او فسق او فجور پکې د ده خلاف ورته جایز دي نه دي جایز دا خو لا موږ دا وایو چې په صحیح سند سره دغه قصې د چې نسبت یې درته کوي د کارونو دا نه دي ثابت ښه نو یزید سره په خلافت باندې بیعت شو په شپېتمه هجرۍ کې یعنې خبره د مخکې نه روانه وه خو بیعت شو په کومه هجرۍ کې په شپېتمه هجرۍ کې او په هغه وخت کې د ده عمر 40 کاله 40 کاله سبحان الله یعنې دغه پخوانو دا ځوانان سړی ورته حیران شي یعنې 40 کالو دا ځوان د ټولو مسلمانانو مشر دی زمونږ 40 کالو وایه هلته خبرې چل نه ورځي اکثر د مشران د مجلس نه وزغلی وي دی ګډې وډې وایي ته وځه بهر ته وایي دی به خبره نه پوهېږي او دلته د مشرتیا کوي الغرض
کله چې د سره بیعت شو دوه کسانو بیعت ولکو یو حسین رضی الله عنه یو عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنه او دوی په زړه کې هم دا خبره وه چې یعنې د ده نه حقدار نور وو دا دواړه په مدینه کې وو او د دې دواړو به هر چا ډېر قدر کوو ولې ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان دي خصوصا حسین رضی الله عنه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوسې دي هر چا به یې قدر کوو نو والي د مدینې چې څوک وو هغه ته چې کله امر راغی چې دوی نه بیعت واله نو هغه هم تادي نه شوه کولی دوی ته ووایي بیعت وکړئ نو هغه ورته ووایي موږ له یوه شپه راکړه موږ سوچ وکړو زبیر وی عبدالله بن زبیر وی او حسین وی رضی الله عنهم هغه ورته صحیح ده تاسو باندې موږ ورې زور زبردستي نه شو کولی ځکه چې دلته والي خو موجود دی د یزید که نه نشتی مدینه خو بغیر د والي نه ده که نه والي شتي خو والي دوی باندې زور زبردستي دا نشي کولی ځکه چې دا څوک دي ګوره د تاریخ څومره پټ کړی شوی دی داسې حقایق دا پکې نه دي بیان شي نو د دوی هر چا قدر کړی صحیح د ظلم ورسره شوی دغه ظلم نقطې ته راځم خو د اول نه داسې ظلم نه دی شروع شوی الغرض چې کله دوی ته وویلی شو دوی موږ له یوه شپه راکړه نو بس دوی ووتو لاړو مکې ته عبدالله بن الزبیر مخکې ووتو حسین رضی الله عنه هغه پسې ووتو لاړو مکې ته چې موږ دا بیعت نه کوو اوس په مکه کې مشر نشته د یزید خو ده ته یې څه ونه وي ولې ځکه چې د ټولو خلکو د اکرام او قدر کوو دې کې د مدینې نه لاړو مکې ته خو هلته والي څوک دی هلته مشر د یزید دی که نه مشرتیا خو د هغه ده که نه صحیح ده چې بعض خلکو سره بیعت نه دی کړی خو خلافت خو د هغه سره شتي که نه دوی لاړو مکې ته مکه کې دا خلک بس دوی سره ملګري شو راجم شو خو چا ورته هېڅوک نه وي ځکه چې ټول د دې نه یېرېدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وصي سره څوک خبره نشي کولی او نه څوک چللی شي عراق والا ته پته ولګېده دا جاخې والا خلک دي عراق والا نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما د تېر شوي درس کې جمعې په ورځ یو حدیث بیان کړی څه جلې کړی وي فتنې به له دغه ځای نه راوځي اشاره یې ورته کړې دغه د فتنو ګډ دی عراق کې خلکو ته پته ولګېده چې حسین رضی الله عنه د یزید سره بیعت نه کوي او تللی دی مکې ته نو دوی وایي چې موږ هم نه یزید غواړو نه معاویه غواړو موږ علي رضی الله عنه غواړو او د هغه بچي غواړو چې د دوی دي مشران نو حسین رضی الله عنه ته خطونه شروع کړو او په خطونو کې ورته څه وي یعنې خلاصه د خطونو څه وه چې موږ تا سره بیعت کړی دی ولا نريد الا انت او موږ صرف تا غواړو وليس في عنقنا بیعة لیزید او زموږ په غاړه کې ګوره د چا بیعت نشته او بیعت صرف ستا سره دی دا خبرې کولې او را به شي زه به ته حقیقت بیان کوم انشاءالله ښه په صحیح سند سره چې جبې قلمونه دا د دوی د حسین رضی الله عنه سره وو یعنې ملګرتیا د هغه سره وه او زړونه او تورې دی د هغه ظالم سره وي کوم ظالم چې حسین رضی الله عنه شهید کړی خو ظاهره کې دا خطونه ولېږل تر دې چې تاریخ کې راځي چې 500 نه زیات خطونه حسین رضی الله عنه ته ورسېدو یعنې اخر مجبوره چې 500 نه زیات خطونه راځي بل داسې اندازه لګي چې یاره 500 نه زیات خطونه راوړي دا خو لوی قوم په انتظار دی یعنې یو لویه دنیا په عراق کې انتظار کوي چې څوک راشي حسین رضی الله عنه راشي حسین رضی الله عنه خو د حقیقت نه خبر خو نه الغرض حسین رضی الله عنه یو ناشنا کار وکړو چې خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل ابن ابي طالب دی ولېږو ته لاړ شه ته دا حقیقت معلوم کړه ځکه چې دا خطونه را روان دي او موږ نور د قصې نه خبر نه یو دا څه قصه ده هغه وایي صحیح ده مسلم ابن عقیل یو څو ورځې سفر وکړو لاړ کوفې ته ورسېد معلومات کول نو پته ورته ولګېده چې خلک لکه حسین رضی الله عنه غواړي لاړ دی یو کس کور ته چې هغه ته ویلی کېږي هاني ابن عروه د هغه سره ډېره شو دا ګورې تاسو د تاریخ مختصر بیان ځکه چې په یو بیان کې د پوره قصه نه کېږي خو چې تاسو ته صرف سرسري دا قصه دا معلومې چې داسې چل شي او پوهېږي په واضح ده
هاني ابن عروه سره دې ډېره شو او دا خلک را روان وو ډلې ډلې او یو او د مسلم ابن عقیل سره بیعتونه کول چې یعنې دې نایب او وکیل دی د چا د حسین رضی الله. نعمان ابن بشیر ناشنا دا نعمان ابن بشیر د امیرو د کوفې د یزید د طرف نه، یعنې په کوفه باندې مشر نعمان ابن بشیر دی او څوک دی. نو هغه ته چا ووایي چې مسلم ابن عقیل دلته ستاسو منځ کې ناست دی او بیعتونه یې د حسین دپاره شروع کړي دي رضی الله عنه. هغه ځان ړوند کړو دا حسین رضی الله عنه رالیږلی دی او د هغه د تره زوی دی، یعنې خلکو د دوی ډېر قدر کوو ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان دي. اوس دی ګوره امیر دی د یزید د طرف نه، ذمواري ده چې دی د کوفې د امن او د هر څه خیال وساتي، خو دې ځای کې هغه ځان څه کړو بلی کوي تر دې چې بعض کسان چې د ده سره وو د نعمان ابن بشیر سره هغوی ته دا خبر چې ورسېدو هغوی لاړو یزید پسې شام ته. یزید ګوره په شام کې دی، دا اوس یاد ساتي، یزید په عراق کې نه دی ځکه چې د بنو امیه دارالخلافه چې د هغه کومه ده هغه شام دی. معاویه ملته و دی ملته رضی الله عنه معاویه. نو دی لاړ دا بعض کسان لاړو یزید پسې شام ته ورته ووایي ګوره قصه بله بله روانه دلته خو بیعتونه کېږي او نعمان ابن بشیر ګوره خبرې له اهمیت نه ورکوي. یزید څه چل وکړو چې کله ورته پته ولګي چې دا قصه خو دا خو بیعتونه روان دي، دا خو مسلې جوړېږي. اول کار هغه دا وکړو چې نعمان ابن بشیر د مشرتیا نه لرې کړو او د هغه په ځای باندې عبیدالله ابن زیاد امیر کو د کوفې. ټوله جاخه د جوړه کړې ده دا عبیدالله ابن زیاد، یاد یې ساتئ. دی په اصل کې په بصره باندې مشر و د مخکې نه، خو کوفې ورسره هم ورکړه، په دواړو باندې مشر شو چې ته امیر د کوفې مې، امیر ته د بصرې مې او د دې خبرې څه علاج راوباسې چې دا څه قصه روانه ده چې موږ هم پوه شو. عبیدالله ابن زیاد د شپې راغی کوفې ته او د دې مخ نه کپړه تاو کړې وه، صرف دا سترګې ښکارېدې، په خلکو باندې تېرېدو په کوفه کې د شپې سلام به یې واچو نو خلکو به ورته ویل وعلیک السلام یبن بنت رسول الله، په تا دې سلامتیایي ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لورې زویه. خلکو دا مطلب و چې حسین رضی الله عنه راورسېدو خو د شپې راغی پټ راغی. نو کله چې هغه دا خبرې واورېدې چې یعنې حسین رضی الله عنه یادېږي او دا قصې، نو پته ورته ولګېده چې خبره څه ده رښتیا ده، څه خو روان دي په کوفه کې. لاړ خپل قصر ته کوم چې د هغه شاهي قصر و، د ده سره یو مري و ازاد کړی شوی چې د هغه نوم و معقل. دې معقل ته یې وویل ته داسې کار وکړه چې لاړ شه دغه کسانو پسې په مسلم ابن عقیل پسې، ته په هغه پسې ورشه او خو ځان به ورته ښه نه داسې ورته ووایه چې زه د یو علاقې نه راغلی یم، د هغه علاقې نوم حمص ته او ما ځان سره 3000 دینار هم راوړي دي د حسین رضی الله عنه د مرستې دپاره او زه ستاسو سره ولاړ یم چې ته د غزي ته ورسې چې دا قصه کوم ځای کې روانه. هغه تپوسونه کول حق هاني ابن عروه کور ته خلکو ورسو چې ورننوتو دا معقل چې وی که ته مسلم ابن عقیل ناست دی او خلکو ورسره بیعتونه روانه کړي، ده ورسره هم بیعت وکړه او 3000 دینار یې هم ورکړو. اوس هغوی خو د ده په قصه نه دي پوه چې دی ولې راغلی دی، بس دی بیا په مخه تو راتو او نوې خبر به یې چاله وړو عبیدالله ابن زیاد. کله چې دا خبره دقه شان روانه وه او اکثرو خلکو بیعتونه وکړو د مسلم ابن عقیل سره، مسلم ابن عقیل خط ولېږو حسین رضی الله عنه ته چې خبره تیاره ده. خبره څه ده؟ تیاره راځه. حسین رضی الله عنه راووتو په یوم الترویه باندې. یوم الترویه په کومه ورځ چې حج شروع کېږي، اتم تاریخ چې اتم ذوالحجه، حسین رضی الله عنه د مکې نه ووتو د کوفې په طرف. ښه عبیدالله هغه ته پته وه چې ټوله پته ورته ولګي چې مسلم ابن عقیل څه چل کړی نو د هاني ابن عروه یې راوغوښتو د چا په کور کې چې هغه دیره شوی. ورته یې وي مسلم ابن عقیل څه شو د عبیدالله ورته هغه ورته ما ته خو پته نشي کوم څه کړي. نو هغه خپل کس یې راوغوښتو هغه معقل دغه غلام چې راغی نو ورته یې وي دې پېژنې
دې دغه ته وی هاني ته دې پیژني چې هغه ته وکتو حیران پاتې شو دا ټوله قصه د دلته بیان کړې ده دا خو دا مطلب چې خبره زموږ څه ده هغه پټه ده خو چې دی ولیدو چې دی خو دلته هم دی او هلته هم دی نو ډېر ګډوډ شو ورته پته ولګېده چې عبیدالله دوکه راکړې ده نو بیا ورته هغه ووی مسلم ابن عقیل کوم ځای کې دی ورته یې وی په الله مې دې قسم عبیدالله که چېرته مسلم ابن عقیل زما د دې خپې لاندې وی ما ته دا خپه هم نه اوچتوله چې ته یې وینې نو عبیدالله بن زیاد انتهایي وو او بیا امر وکړو چې دی جیل ته واچوه مسلم ابن عقیل د مسلم ابن عقیل خبر چې کله مسلم ابن عقیل ته چې کله دا خبر ورسېدو چې عبیدالله ابن زیاد هاني یې څه کړی دی جیل ته اچولی او وهلی دی 10,000 کسان یې ځان سره تیار عفوا 4,000 مسلم ابن عقیل 100,000 کسان تیار کړو 4,000 دا قصه ګورئ دغه شان په تسلسل سره یاد ساتئ چې تاسو ته اخري نقطه بیا یادوي 4,000 کسان یې ځان سره ملګري او لاړ د عبیدالله ابن زیاد قصر محاصره کو دغه چې کوم ځای د اوسېدو د هغې نه ګیر چاپېره 4,000 کسان ودرېدو په مشرتیا د چا کې مسلم ابن عقیل د کوفې والا ورسره ټول وتي وکړ نو عبیدالله ته پته ولګېده چې قصه خو یعنې دوی خو جنګ کوي نو مشران یې راجمع کړو مشران د کوفې چې هغه ډېر مخورس خلک وو هغوی له یې مالونه ورکړو انتهایي او ورته ویې خذلوا الناس عن مسلم ابن عقیل داسې کار وکړئ چې د مسلم ابن عقیل نه دا خلک لرې کوي دی یوازې کوي هر څه چې تاسو کولی شئ ویې کوئ خو د ده نه دا خلک لرې کوي دا د ملګري دا چې ده سره اوس ولاړ دي دا ته یې وشړئ او زه به تاسو له دا درکم او زه به تاسو له دا درکم او دی ورته وایي که منئ نه که نه نو د شام نه د باندې داسې لوی لښکر راولم چې داسې تباه و برباد وکړي بیا خو څه ویرېدو د څو تمې پیدا شوې چې موږ له به مال لا کوي نو بس ورلو خپل کار یې شروع کړو نو یو زنانه به راتله خپل زوی به یې وړو یو سړی به راتلو خپل ورور به یې ځان سره روان کړو د قبیلې مشر به راغی خپل خلک به یې بوتلو او دا خلک دغه شان روانو تر دې چې د مسلم ابن عقیل سره صرف 10 کسان پاتې شو په 4,000 کې د کوفې والا دی دا د هغوی غدر او خیانت دی ګوره په 4,000 کې 10 کسان پاتې شو او نور چې ډوبېدو نو مسلم ابن عقیل یک یوازې ولاړو ماښام هغه 10 کسان ته وتلي د کوفې په کوڅو کې یوازې ګرځېدو چې کوم طرف ته لاړ شي دا څه قیسه وشو دا خو دا خلک راغلي ځان یې قربانول دا خو دې خلکو خطونه لېږلي د حسین رضی الله عنه ته هغه هم را روان کړی دی هلته دم خط لېږلی د حسین رضی الله عنه ته چې راوځه قیسه تیاره ده دا څه قیسه وشو ګرځېدو د کوفې په دې کوڅو کې یو ځای ته ورغی ور یې وټکو یو زنانه وه د کینده خاندان نو هغې ته یې ور وټکو وایي زه اوبه غواړم هغې وایي ته خو زه ناشنا غوندې کې څوک یې وایي زه مسلم ابن عقیل یم او زما دا قصه ده او خلکو یوازې پرېښودی یم او حسین رضی الله عنه را روان دی نو هغې ورته وایي صحیح ده راځه خو زموږ دې کور ته مه راننوځه دې کور سره خوا کې یو بل کور و دې ته راننوځه زه به دله اوبه او خوراک دا هر څه درکړم او چا ته به څه نه وایه صحیح دغه ښځې زوی چې دی خبر شوی دې قصې چې داسې مسلم ابن عقیل راغلی دی او د خوا کې کور کې پروت دی دا زما د مور وله اوبه وړي او دا وله خوراک کړي هغه لاړ خبرې عبیدالله ابن زیاد ته ورکړو عبیدالله ابن زیاد 80 کسان راولېږل دغه کور ته په کوم کور کې چې مسلم ابن عقیل پروت او غاټه جګړه د دوی په منځ کې وشوه او دی یوازې لګیا مسلم ابن عقیل په اخره کې دا چې نور وس او طاقت د هغه ختم شو نو هغوی ونیو او قصر کم چې د اماري چې کم قصر و یعنې کم ځای کې چې به دی کېناستو هغه اماري ته یې ووړو عبیدالله ابن زیاد خواله نو عبیدالله ته تپوس وکړو ته ولې راوتی وې نو هغه ورته ووي حسین رضی الله عنه سره بیعت کړی دی وایي ستا په غاړه کې د یزید بیعت نشتی سره ته یزید نه منې مشر چې تا د حسین رضی الله عنه سره بیعت کړی نو بیا ورته دغه ووایي د عبیدالله وایي وجنم دی نو هغه ورته وایي دغه ورته وایي د مسلم ابن عقیل وایي ما له لږ وخت راکړې وصیت کوم بس
هغه ته سید نو داسې دې خلکو ته یې کتلی چې څومره ولاړو په دوی کې یو کس ولاړو عمر ابن سعد ابن ابي وقاص دا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه زوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل هم دی او د غټ انسان زوی دی دې پکې ولې چې دی ولاړ دی پسې ورغی وي دی خو راشي په خپلولۍ کې ته د ټولو دې ټولو کې ما ته زیات نږدې ته یې نو تا ته یې وصیت کومه هغه ته یې صحیح دی نو یو ګوډ ته یې بوتو ورته یې وی حسین رضی الله عنه ته په څه طریقه څه لیکل ولېږه چې نه راځي خلک دلته دوکهباز دي ما هغه ته خط لیکلی دی چې راوځه اوس ته داسې کار وکړه چې هر څه چې کې یعنې دا یو خدمت وکړه چې حسین رضی الله عنه ته خط ولېږه او څه چل وکړه چې هغه د لارې نه څه شي واپس شي دا خبره ګورې یاده ساتئ یعنې هغه ته خط ولېږه او څه چل وکړه کوفي والا ګوره دوکهباز خلک دي او دی ورته مشهوره خبره کړې وه په تاریخ کې دا لیکلی شوې ده وی زما د طرف نه به ورته دا ووایې که زه وم او که زه نه وم وایه مسلم وایي مسلم ابن عقیل چې ارجع باهلک ولا یغرنک اهل الکوفه د خپل کور والا او د خپل ملګري واپس کړه کوفي والا په دوکو کې چېرته رانشي فان اهل الکوفة قد کذبوک وکذبوني ته هم دروغجن کړی او زه هم دروغجن کړی یم تا سره هم دروغ ویلي ما سره هم دروغ ویلي رانشي او دا د عرفات ورځ دا کوم ورځ ده عرفات یعنی اتمه باندې حسین رضی الله عنه راوتی دی او دا ورځ کومه ده نهمه هم په دقه ورځ مسلم بن عقیل شهید کړی شو د عرفات په ورځ مسلم بن عقیل هغه شهید کړی شوی دی او حسین رضی الله عنه د مکې نه راوتی دی یو ورځ مخکې او د ده د قتل نه ګوره خبرونه دي چې داسې زما تره زوی شهید کړی شوی سبحان الله ګوره ډېرو صحابه کرامو ګوره دې دغه ته وویم حسین رضی الله عنه ته یې مه وځه خو هغه دا سوچ کو چې نه لکه ګوره چا منع کړی دی عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر بن العاص ابو سعید الخدري عبدالله بن الزبیر د سره چې یو ځای مکې ته تللی و هغو ته مو ویې مزه د ده خپل ورور محمد بن الحنفیه دې ټولو ورته وایي چې کوفې ته مزه هلته تلو کې خیر نشتی خو حسین رضی الله عنه زه ځم او مسلم بن عقیل خط رالیږلی دی او د هغې نه مخکې 500 خطونه خو د کوفې والا راغلي دي دې خبرې هغه راګرم کړی نو په لاره کې د صحابه کرامو منع کړی د ما به تاسو ته د هغوی هغه اقوال هم ذکر کړی وه خو بیا به رانه وخت ډېر وایي سبحان الله په لاره کې د حسین رضی الله عنه یو شاعر هم مخې له ورغلی و فرزدق کله چې د حسین رضی الله عنه په لاره روان و که نو دغه فرزدق شاعر دا مشهور شاعر و دی له مخې له ورغی ورته یې وی د حسین رضی الله عنه ورته وی من این ته د کوم ځای را روان یې هغه ورته من العراق زه خو د عراق نه را روان یم وی کیف حال اهل العراق عراق والا څنګه دي یعنی زه خو هغه طرف ته روان یم څنګه دي او ته ناشنا خبره وکړه وی قلوبهم معک وسيوفهم مع بني امیه زړونه تا سره دي او تورې ګورې د ابو امیه خاندان سره د بنو امیه خاندان سره دي یعنی تا ته وایي چې موږ تا سره یو ګوره دي تا سره نه ملګرتیا دوی ټوله ګوره د هغه بل طرف کوي او تاسو ته ظاهره کوي چې موږ تا سره بیا هم حسین رضی الله عنه زه ځم سبحان الله ابو سعید الخدري ورته ناشنا خبره کړې وه دا البدايه والنهايه کشتي ورته وی یا ابا عبدالله ای ابو عبدالله زه تا ته ګورې نصیحت کوم زه ستا خیر خوا یم ما اورېدلي دي چې دې کوفې والا تا ته خطونه رالیږلي دي او ته یې راویستی خو زما دې په الله قسم چې ما ستا د پلار نه دا خبره اورېدلې وه د ده پلار څوک دی علي رضی الله عنه ما ستا د پلار نه دا خبره اورېدلې ده په الله مې دې قسم چې هغه دا ویلي و چې کوفې والا همیشه ما سره غدر او خیانت کړی دی ما سره وفاداري نه ده کړې نو چې ستا د پلار سره غدر او خیانت کړی دی تا سره هم غدر او خیانت وکړي مزه خو بس هغه سبحان الله وکان امر الله قدرا مقدورا والله چې څه په تقدیر کې لیکلي هغه کېږي او هغه ویې زه ځم حسین رضی الله عنه قادسي علاقې ته ورسېد القادسي په دغه ټیم کې د ده مخې له عمر بن سعد راغی هغه چا رالیږلی
مسلم ابن عقیل را لېږله ورته وی مسلم ابن عقیل سره دا قصه شوې ده وجلی دی او هغه ماته ویلو چې حسین رضی الله عنه ته ووایه چې واپس شي نو حسین رضی الله عنه چې دا خبره واورېده نو اراده یې وکړه چې واپس شم نو هلته ورسره د مسلم ابن عقیل زامن ومو یو څو کسان چې د سره راوتي وو په کې د مسلم ابن عقیل زامن نو هغو ته یې وویل ستاسو پلار سره ګورې دا ظلم کړی دی وجلی دی او هغه دا خبر را لېږلی دی چې مه راځئ غدر او خیانت به درسره کېږي هلته د هغو زامنو چې د پلار د مرګ واورېده وایي زموږ دی په الله قسم موږ د هغه وخته پورې واپس نه ځو چې څو پورې موږ د پلار بدل نه یې اخیستی دلته دا بله مسله جوړه شوه او وی موږ واپس نه ځو چې تاسو نه ځئ نو بیا حسین رضی الله عنه مجبوره شو دوی چې ځو نو عبید الله بن زیاد ته یقیني خبر راورسېدو چې حسین رضی الله عنه را روان دی په هر حال کې راځي یو کس یې پسې ولیږو حر بن یزید التمیمي او د ده سره یې زر کسان ملګري کړو د دې حر سره زر کسان ملګري کړو وی لاړ شه د حسین رضی الله عنه سره په لاره کې ملاقات وکړي او دی منع کړه او سید دا حر بن یزید چې کله راغی حر بن یزید دا ګوره بل یزید دی هغه یزید نه دی زموږ دا مطلب دی زموږ د دې خلکو چې دا یزید صرف یو و بس او هغه راته هم د شیعګانو روافظو دومره بدنام کړی دی چې تپوس یې مه کوه د یزید نوم په هغو کې مشهور ډېرو صحابه کرامو پکې یزید نومونه دا حر چې دی د حسین رضی الله عنه سره د قادسیه خوا کې ملو شو نو دی حر ورته وی الی این یبن بنت رسول الله ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور زوی چېرته روانې نو هغه ورته عراق ته روانې دی حر ورته وی زه راته دا یم چې مزه او موږ په امتحان کې ما چې تاسو ته موږ څه نشو ویلی خو مزه یعنې موږ په امتحان کې ما چې ځان له ماته امر کړی او تا ته موږ څه ویلی نه شو خو یا خو داسې کار وکړه چې واپس لاړ شه د کوم ځای نه چې راغلی او یا شام ته ډایرکټ لاړ شه په یزید پسې دی ډېره ښکلې مشوره ورکړه یا لاړ شه چا پسې په یزید پسې لاړ شه نو هغه مشر دی د هغه سره چې بیا ته څه خبره کوې وبکې که خو کوفې ته مزه حسین رضی الله عنه وایي چې دا مو خو زه کوفې ته حر بن یزید ډېر کوشش وکړو مزه او مخې ته راځي او شاته حسین ورته وایي ابتعد عني ثکلتک امک زما نه اخوا شه مور دې ګوره شوې لکه مړ شي حر بن یزید ورته وایي په الله مې دې قسمي حسین رضی الله عنه ته یې وایي په الله مې دې قسمي که دا خبره ما ته په عربو کې هر چا کړی وی که نه نو د هغه نه مې هم بدل اخیستو د هغه د مور نه مې هم بدل اخیستو دا کومه چې تا ما ته وکړه عربو کې چې هر څوک یې که نه چې په سر کې ښکر هم لګېدلی که نه دا خبره ما ته کړې وې ما د هغه نه هم بدل اخیستو د هغه د مور نه مې هم اخیستو ولكن ماذا اقول وامك سیدة نساء العالمین او تا ته به زه څه وایم نو ستا مور خو د عالمین د عالم د ښځو مشره او سرداره ده مور یې څوک ده فاطمه رضی الله عنها تا ته به څه ووایم ستا مور خو د جنتیانو مشره ده ستا مور د سرداره ده د جنتیانو د زنانو ستا مور خو پلانې ده او پلانې تا ته به اوس چې ډېر ګران موقف کې یعنې داسې ټیم کې سړی ګیر شي چې مخې ته څوک دی حسین رضی الله عنه دی هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا زمانه دی او زه د دوی نه یم هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دی د جنت د ځوانانو سردار دی او مور یې څوک ته او پلار یې څوک ته او نیکه یې څوک ته یعنې کومه رشته به ده راټې دلته حر بن یزید بس ځان غلی کړو نو بس به ده ته څه وایي پرېښود یعنې دې ځای کې هم هغه ده ته څه ویلی نه شو الغرض حسین رضی الله عنه راورسېدو کربلا ته او دې ځای نه واقعه د کربلا واوره کربلا دا د ځمکې نوم دی د علاقې نوم دی حسین رضی الله عنه چې کله دغه ځای ته راورسېدو کربلا ورته ویلی کېږي نو تپوس یې وکړو دا کوم ځای دی هغه ورته وایي کربلا نو هغه ته دا خبره راویسته وی کرب و بلا مصیبت او سخته کرب و بلا معنا مصیبت او سخته لښکر د عمر بن سعد راورسېدو چې دا دغه طرف نه راغی اصل کې دا بل طرف ته متوجه و خو دا کار ورته مواله شو او 4,000 کسان و دوی سره
حسین رضی الله عنه سره بیا ملګری شو عمر ابن سعد او ورته ویې داسې کار وکړه چې راځي چې ځو زما خواله د عبید الله بن زیاد خواله او هغه ورته نه د عبید الله بن زیاد خواله خو په یو حال کې نه ځم که هر څه راسره وکړي خو د هغه خواله نه ځم نو بیا ورته اوس دا حقیقت چا نه دی بیان کړی ښه د حسین رضی الله عنه عمر بن سعد ته ووی د درې خبرو اختیار در در کومه چې په دې کې دې کومه خوښه وي هغه ورته ویې څه یوه ما پرېږده زه به واپس لاړ شم تا خو لښکر راوستی 4,000 کسان د سره دي دریو کې یوه وکړه یا خو ما پرېږده ما ته لار کوله وکړه زه ځم واپس ما کېږم په دې ځای کې د واپس تلو اراده وکړه دویمه یا ما پرېږده او لاړ به شم د مسلمانانو په یو بارډر په یو مورچه کې به پروت یم او بس جهادونه به کوو دریمه یا ما پرېږده زه ځم یزید پسې شام ته حتی اضع یدي فی یده چې د هغه په لاس کې کېږدم او بیعت وکړم دا حقیقت تاسو چا نه دی بیان کړی یعنی پته ورته ولګېده د کوفې په غدر او په خیانت هغه څه شو پوه شو چې قصه ټوله هسې هوا و تشه دوکۍ راکوله د تره زوی پکې شهید شو د هغه سره خلکو غدر او خیانت وکړو اوس دلته خبره ګرمه ده ښه ټیټ خو کومې پرېږدی د یزید خواله ځم خو د عبیدالله بن زیاد خواله خو په یو عقله نه ځم نه ځي د هغه خواله ځکه چې تره زوی وله شهید کو ولې د هغه خواله ځي زه د یزید خواله به لاړ شم شام ته نو عمر بن سعد ورته ویې زه سیده تم په یزید پسې څوک ولېږه او زه عبیدالله بن زیاد ته دا خبر لېږم دا ستا دا خبره زه عبیدالله بن زیاد ته لېږم ځکه چې مشر دی د کوفې او د عراق د بصرې ورته ویې سید کله چې دغه کس استازی چې د عمر بن سعد لېږلی و په عبیدالله بن زیاد پسې هغه ورسېدو ورته یې وی دا خبر راغلی دی چې حسین رضی الله عنه دا درې خبرې کوي نو ابن زیاد څه ووی عبیدالله بن زیاد وی حسین رضی الله عنه چې کومه غوره کوي د هغه مرضي ده چې کومه د چا خوښوي د حسین رضی الله عنه خوښوي که مکې ته ځي موږ ورته څه نه وایو ځي دي که شام ته ځي په یزید پسې بیعت له ځي دي موږ ورته څه نه وایو او که ځي د مسلمانانو په یو بارډر په دغه باندې پریوزي په مورچه کې جهاد کوي نو هم صحیح ده موږ له اجازت ورکوو دغه ټیم کې بعض کسان چې د خوا کې ناست وو د عبیدالله بن زیاد ګوره د ملګرو د ورانۍ څنګه یو کس ناست و خبیث شمیر ابن ذی الجوشن شمیر ابن ذی الجوشن چې دا خاص سړی و د ابن زیاد هغه ورته ویې عبیدالله ویې څه کمزورې خبرې کې دا څه مطلب شو چې د ده کومه خوښوي والله حتى ينزل على حكمك بالله مې دې قسم ته چې سوی عقبه کوي دا ته څه وایي چې د څه خوښوي هغه به کوي او لګیا تر دې چې عبیدالله مو وی بالله مې دې قسم چې بله به نه کېږم عقبه کېږي څه چې زه وایم نو دا شمیر ابن ذي الجوشن پسې ولېږو او ورته یې ویې دا عمر بن سعد لرکه ته د ده په ځای باندې مشر هلته عمر بن سعد خو قدرمن سړی دی عزتمن انسان دی ظلم زیاتی خو نشي کولی لرکه عمر بن سعد او دې شمیر ته یې ویې ته د ده په ځای باندې مشر شو څوک یې د هغه په ځای مشر کو شمیر یې مشر کو ښه اصل کې دا عمر بن سعد چېرته روان و دا 4,000 لښکر چې ورسره دی یوې علاقې ته روان و الری ابن زیاد هلته لېږو خو دی ورته په منځ کې وویل د حسین رضی الله عنه د حالات هم وګوره او بیا زه رهي ته نو هلته چې هغه د حسین سره ملاقات وکړو نو حسین رضی الله عنه ورته ویل زه درې کې یو کوم دلته بیا ابن زیاد وویل چې نه کوي به هغه چې څه ورته زه ویم او خبرو ګډوډه شو نو عمر بن سعد یې لرې کړو او څوک یې راوستو شمیر ابن ذي الجوشن یې راوستو ها شمیر ابن ذي الجوشن چې راغی حسین رضی الله عنه ته خبر راورسېدو او ابن زیاد وایي چې دی به هغه څه کوي چې څه زه وایم هغه وایي زما دې په الله قسم وي چې زه هغه څه نه منم څه چې ابن زیاد وایي اوس خبره بلکل مخامخ شو یعنې هلته عبیدالله وایي چې زما به مني او هغه وایي چې زه د عبیدالله نه منم په دې دریو کې ماله د یوې اجازت راکړي صحیح دی
کله چې د کوفې دا لښکر راغی او شمیر پې مشر نو دا تقریبا 15,000 کسان او د دواړه لښکرې مخامخ شوې د کوفې والا 15,000 کسانو څوک چې دغه سره راغلي شمیر سره نو حسین رضی الله عنه د ابن زیاد دې لښکر ته وی یو نصیحت ته کومه د خپل ځان سره حساب کتاب وکړئ او سوچ وکړئ هل يصلح لكم قتال مثلي زما په شان سړي سره جنګ کول به مناسب وي وانا ابن بنت نبيكم زه خو ستاسو د پیغمبر د لور زوی یم او د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبر د لور زوی زما نه علاوه بل نه دی پاتې شوی ځکه چې ورور مړ شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما او زما د رور په باره کې ویلي چې هذان سیدا شباب اهل الجنه دا د جنتیانو د ځوانانو سرداران دي نصیحتونه ورته وکړو چې د عبید الله بن زیاد د دې قصې نه دوی څه شي واوړي او د حسین رضی الله عنه سره ملګري شي 10 کسان د هغوی د لښکر نه راوړي او د حسین رضی الله عنه سره ملګري شو په دې نصیحت سره صرف 10 15,000 نه څو راوړي 10 په هغو کې یو الحر بن یزید التمیمي و هده چې پسې لېږلی و د ابن زیاد الحر بن یزید چې ورسره منځ کې میلاو شو هغه ورسره ملګری شو نو دې حر بن یزید ته خلکو وویل ته خو امیر یې ته خو په لښکر کې تا له مشرتیا درکړی شوې ده ته اوس د حسین سره ملګری کېږي هغه ورته ویل غرق شئ تاسو ما له اختیار راکوئ د جنت او د جهنم په منځ کې چې جنت او جهنم غوره کړه دلته خو جهنم دی هلته جنت دی زه د جنت په مقابله کې جهنم غوره کړمه دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیه دی د ده وجل دا د منلو خبره ده خیر د ماسپښین او د مازدیګر د منځه ټیم راغی او دا د جمعرات ورځ ده ښه دا اوس یاده کړي نو خبره په دې باندې شو چې دا منځونه 2 لښکرې ولاړ دي یو لښکر د حسین رضی الله عنه دی بل لښکر د ابن زیاد دی چې مشر یې څوک دی شمیر دا قصه تاسو ذهن کې نه کینی که نه کینی زه په دې ځای ودرېږم صرف دومره اوږده پړپړه مې شروع کړې او په سر له پاسه اوړي پښتو کې لګیا یم که نه واضح ده لکه بله ژبه باندې پوهېږي چې بلې ته یې واړه ښه د ماسپښین د مازدیګر د منځه ټیم راغی اوس مسله دا دی چې امامتي به څوک کوي نو بس دا ویلی شو چې منکم امام و منا امام یو امام ستاسو خپل شو زموږ امام خپل شو هغه ټول وویل نه امام به زموږ ټول حسین رضی الله عنه د ده په امامتۍ کې ومونځ کړو دا فتنه ګوره ډېر خطرناک شی که نه د مسلمانانو په منځ کې څنګه حالات راولي نو بس هغه وی صحیح دی نو حسین رضی الله عنه پسې دې ټولو د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ کړی دی د ماښام د وخت چې کله راغی نو د ابن زیاد د لښکر سره چې کوم شهسواران وو هغه ورو ورو د حسین رضی الله عنه طرف ته رانږدې کېدو حسین رضی الله عنه یو ځای کې ناست ځان سره خپله توره ایښودې لږ ویده شوی یم شور شغره مې واورېد وایي څه چل دی هغه ملګرو ته وویل را روان دي ستا طرف ته وی لاړ شئ پسې ورته ووایي چې دوی زموږ نه څه غواړي نو 20 کسان لاړو عباس ابن علي چې دا د ده ورور هغه پسې ورغی او تپوس یې وکړو وی دا څه قیسه ده تاسو څه کوئ چې مخکې را روان یې هغو ته خبره دا ده چې یا به د عبید الله ابن زیاد مني او یا دې جنګ وکړي بله لار خو نشته مونږ بلته پراته یو یا به د عبید الله ابن زیاد خبره منلی کېږي او یا به زموږ سره جنګ هغو ته یې سیده مونږ ابو عبدالله ته وایو ابو عبدالله څوک دی حسین رضی الله مونږ ابو عبدالله ته وایو رالو په حسین رضی الله پسې او هغه ته یې خبره وکړه نو هغه ورته ووایي چې دا نن شپه مونږ له مهلت راکوي سحر به زه به دا ټوله شپه ودرېږم خپل رب ته او د هغه سره به مشوره وکړم خپل رب سره یعنې استخاره به وکړم زه به لمونځ وکړم زه به وجاړم بیا به سحر ګورو هغو ته یې صحیح ده ټوله شپه حسین رضی الله عنه په منځه کې ولاړ ټوله شپه یې ژړل الله ته چې کله سحر شو سحر د کومې ورځې دی دا سحر د جمعې دی سحر د جمعې ورځ ده او دې ته وقعة الطف ویل کېږي قصه د طف دا په هغې تاریخ کې به دې مشهوره ده حسین رضی الله عنه اعلان وکړو وایي د عبیدالله ابن زیاد سره زما نه کېږي
او نه د هغه سره قیدي جوړېدی شم. دا زه نه منم. اوس مشکل دا دی چې لکه دغه لښکر ته وګورو، دا یو څو کسان دي د شمار، او دغه 15,000 کسان دي تقریبا. حسین رضی الله عنه ملګرو دا ووی چې کله دې حالاتو ته وکتو، اکثر د خپلوانو وی زمونږ او د هغوی نه کېږي، دا خو واضحه ده، هلته لښکر زورور دی، خو داسې کار به کوو چې د دې حسین رضی الله عنه په قدمونو کې او د ده په مخ کې به ټول شهیدان شو. وی چې پرېښودی خو یوازې نه شو. عراق والا شتي څوک؟ هېڅوک نشته. دا چې دي دا څوک دي؟ دا د ده سره راغلي د مکې نه، نور نشته، خطونه متونه والا نه ښکاري. چې راویستی دی خو هلته دغه ووایي که نه مسلم خط ونه لېږو چې ګوره قصه ټوله دوکه ده، زمانې هم ټول اړولي دي، یو هم نشتي. نو چا قوړېدلي نه خو بیا دې خو هم نه راتلو. حسین رضی الله عنه، الله اکبر، دې منظر ته ګورئ او د شیعګانو دروغ او دجل ته ګورئ. دا شهید کړی هم دغه شیعګانو دی، د کربلا په میدان باندې یوازې ولاړ، یوازې یو څو خپلوان. او چې کله جنگ شروع شو، یو راتو شهید کېدو، بل راتو شهید کېدو، یو راتو شهید کېدو، تر دې چې ټول شهیدان شو. سوای حسین رضی الله عنه چې هغه پاتې شو، د هغه زوی علي ابن الحسین هغه بیمار و، هغه یو طرف ته پروت و، هغه پاتې شو. حسین رضی الله عنه ګورې سبحان الله د ورځې ډېرې برخې پورې چې دی نو ځان له ناسو څوک پسې نه راتلو. یعنې ما ته اوس چې خلک ده پسې راتلو نه څه یریدو، یعنې په هر چا یې حمله کوله خو په ده پسې څوک نه راتلو. هر یو دې سوچ کوو چې یعنې ده ته به څه ووایو. په دې کې شمیر ابن ذیلجوشن راښکاره شو، اواز یې وکړو تباه شئ او هلاک شئ. دا سړی هم څه نه پرېښودی، ده سره به څه کوئ؟ دا خلک یې را ګرم کړو، دا لښکر یې را ګرم کړو، راغلو حسین رضی الله عنه ګیر چاپېره تاو شو. الله اکبر. یوه توره د هغه سره وه او دې ټول لښکر سره راغلي، یو به یې توره مقابله کوله. ډېر نر سړی دی، دا د نر سړي زوی دی او د نر سړي نوسی دی. دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی، دا د فاطمه رضی الله عنها زوی دی. بوزدلي نوم شی خو دی پېژني نه چې څه ته وایي. لګیا و د هغوی سره، لګیا و او روایت کې داسې راځي، بعض تاریخونو لیکلي وي چې د زمري په شان یو ځي باندې حمله، بل ځي، خو دا یاده کوي چې ډېروالی په بادرۍ باندې هم زورور شي. ډېروالی په بادرۍ باندې زورور کېږي. نو بیا شمیر آواز وکړو، وایي د څه انتظار کوئ، ورشئ پې که نه. نو یو کس و سینان ابن انس النخعي، هغه حمله وکړه او بیا د شمیر هم راغی او دوی شریکه حمله وکړه، قبحهم الله، پر دې دواړو باندې د الله لعنت. د شمیر او د سینان دوی حمله وکړه او د هغه نه هغه سر جدا کړو، د حسین رضی الله عنه سر هغه یې جدا کړو. بیا دا سر ویوړو عبیدالله له ابن زیاد. هسې په دې ټوله قصه کې ستاسو یوې خبرې ته سوچ دی؟ نه، یزید د څه نه لا نه دی خبر چې دا تاسو ته معلومه وي. ګورئ عبیدالله له چې کله سر وروړی شو، نو په کوفه کې نو داسې یو لرګی ورسره و، هغه یې راواغېستو، د حسین رضی الله عنه په دې غاښونو کې و. وی غاښونه یې د ډېر مزېدار دي. وی انس بن مالک ولاړو هلته، وی والله قسم یې ورته وخوړو چې زه به راته ګورې بدې ردې ووایم، زه به راسره دا وکړمه، لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقبل موضع قديبك من فيه. دا کوم ځای باندې تا لرګی ایښودی، دقه ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکل کړی، همدقه ځای ښکل کړی دی. او ځکه ابراهیم النخعي رحمه الله وایي څه ناشنا خبره کړې، وایي که چېرته زه په هغه کسانو کې وای، کومو کسانو چې حسین رضی الله عنه شهید کړی دی، او بیا زه جنت ته هم بولی شوی وی که نه، نو زه به په جنت کې هم د پیغمبر په مخه نه تللی، ځکه چې ما له به حیا راتلی چې زه به دې پیغمبر ته څنګه ګورم او ما د ده نوسی شهید کړی. وایي که چېرته زه پکې وی. نو حسین رضی الله عنه شهید کړی شو. د علي بن ابي طالب زامن، یعنې کوم چې د رونه دي، یو پکې دی شهید شو حسین رضی الله عنه،
جعفر، عباس، ابو بکر، محمد، عثمان. دا شپږ کسان تقریبا د علي بن ابي طالب زامن په دغه کربلا کې شهیدان شوي دي. د حسین رضی الله عنه زامن عبدالله، علي، یو بل علي دی، علي زین العابدین، دا بل علي دی، مشر علي. دا دوه د حسین رضی الله عنه زامن هلته شهیدان شوي دي. د حسن رضی الله عنه درې زامن عبدالله، قاسم، ابو بکر دلته شهیدان شوي. د عقیل په بچو کې جعفر، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، او مسلم ابن عقیل مخکې وجلی شوی دی په کوفه کې. بیا د عبدالله ابن جعفر زامن عون او محمد، یعنی تقریبا 19 کسان د آل بیت د ټول د کربلا په دې واقعه کې شهیدان شوي دي. 19 کسان، او مسلم ابن عقیل جدا دی. نو څو شو؟ تقریبا 18 کسان دا هلته شهیدان شوي دي. دلته دا حقیقت بل یاد کړئ، اگر که دا وخت لږ دی او که یو څو منټه زیات والا نو سم خیال دی چې قصه سم ختمه ده، خو چې یو څو خبرې هغه واضح شي. دلته دا خبره یاده کړئ، دا خبره چې په دغه ورځ باندې اسمان نه د وینې باران وشو او په دیوالونو باندې وینې پرتې وي، او چې کم کاڼې به اوچتولی کېدو د هغې لاندې به وینه وه، دا ټول دروغ دي. دا ټول څه دي؟ دا ټول دروغ دي. د دې یوې خبرې سند نشته، د یوې خبرې هم سند نشته. او سبحان الله دا خلک دا چې حسین رضی الله عنه شهید کړی و که نه، د آخرت نه مخکې په دنیا باندې الله په دنیا کې الله په دوی عذاب راوسته. دا عبید الله بن زیاد نه دی، دی بیا وجلی شوی دی یو څو ورځې بعد د مختار ابن ابي عبید په لاس باندې د حسین رضی الله عنه بدل یې اغوستو، د هغه په لاس باندې بیا دی مردار کړی شوی دی. نو دوی باندې الله هغه عذابونه راوستي او هغه ذلتونه چې د آخرت نه مخکې الله په دنیا کې شرمولي، او څنګه به نه شرمول، څومره لوی ظلم دوی کړی دی. خو دلته دا خبره یاده کوي، نو دا کوفي ولا وصولي جاړي دغه حقیقت پټوي. دا ماتمونه چې به سبا کېږي که نه، په دې ماتمونو کې دننه دوی خپل غدر او خیانت پټول غواړي. نورې څه نشته. مسلم ابن عقیل له دوکه دې خلکو ورکړې ده. حسین رضی الله عنه چې کله راغی، راویستی دوی دی که نه، راویستی خو دوی دی د مکې نه، چې راغی دوی پرېښودو، بلکې دوی وجلی دی. دوی د مخامخ لښکر سره ملګري شوي دي که، او بیا وروسته رالو څه کوي؟ جړاګانې کوي چې یعنې دا وشو او دغه وشو او ظلم شوی دی او په منګ یې راړی. اصل کې دوی خپل غدر او خیانت پټوي. او علي رضی الله عنه دا خبره کړې وه. علي رضی الله عنه، زه درته پوره خبره نه ذکر کوم، خو خلاصه د هغه خبرې دا ده، دا په نهج البلاغه کې دا خبره باسند شتي، وی د کوفې والا په شان غدر او خیانت والا ما نه دي لیدلي. دا علي رضی الله عنه دا خبره کوي. او دغه شان حسن ابن علي رضی الله عنه دا خبره هغه کړې ده. حسن ابن علي د حسین رضی الله عنه مشر ورور، دې خبرې ته غوږ کېدی ښه؟ کوفې والا پسې رالو، وي ته زموږ مشر یې، حسن ته یې وي. هغه ورته وي ارى والله معاویة خیرا لی من هؤلاء، زما دې په الله قسم معاویه زما دپاره د دوی نه غوره دی. دې کوفې والا دوی خو دا ګمان کوي چې زما ملګري دي، هم دوی زما د وجلو کوشش کړی دی، هم دوی زما د مال د اخیستو کوشش کړی دی. د دوی نه خو ماله دغه ښه دی، د معاویه رضی الله عنه ښه دی. دغه شان محمد ابن علي چې مشهور دی په محمد ابن الحنفیه باندې، هغه دې خپل ورور ته دا ویلو، حسین رضی الله عنه ته وی حسینا ان اهل الكوفه قد عرفت غدرهم بابيك واخيك. حسین ته ته پته نشته چې د کوفې والا ستا د پلار او ستا د ورور سره څنګه غدر او خیانت کړی، د علي سره غدر کړی، د حسن سره کړی رضی الله عنهما، ته بیا هم د دوی خواله روانې. هغه شاعر فرزدق ورته څه ویلو؟ وایي زړونه یې تا سره دي او تورې د بنو امیه سره دي، او ته ځې هلته د هغوی خواله ورځي. د دې شیعګانو علما د هغوی یو عالم دوه خبره به راته وکړم. حسین کورانی فی رحاب کربلا کتاب کې دا خبره ده
وی دې خبره کې شک نشتی چې دا حسین رضی الله عنه هم دغه کوفې والا وجلی دی دا د شیعګانو خپل کتابونو کې دا خبره شته مرتضی مطهری الملحمة الحسینیه کتاب کې وایي دا د شیعګانو عالم دی ولا ریب فی ان الکوفة كانوا من شیعة علی دې کې شک نشته چې کوفه کې د علي رضی الله عنه ملګري اوسېدو وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته او امام حسين رضي الله عنه چا شهید کړی دی دا هم دقه کوفې ولا شهید کړی ته نور څوک رالو بهر نه نور څوک شتي هم دقه خلک دي که نه مسلم ابن زیاد سره خیانت بیا د ده سره خیانت نو هم دوی وجلی دی اوس هغه وجل په څه کې دغه کوي په څه یې پټوي په ماتمونو باندې په ماتمونو سره غدر او خیانت نه پټېږي په ماتمونو سره غدر او خیانت نه پټېږي د شیعګانو خلاصه د خبرې هغه دا ده یو څو خبرې یادې کړئ ګورئ یوه حسین رضی الله عنه چې په کومه ورځ شهید شوی دی نو دا زموږ زړونه دردېدلي دي په دې سره ورب الکعبه او چې کله هم دا قصه اورو نو زړونه مو ورسره ټوټې ټوټې شي خو دومره ده چې په دې ورځ باندې ماتم کول په دې ورځو باندې ځان وهل او جړاګانې کول او چغې چغارې کول دا د مسلمانانو شان دا نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب هغه سړی په موږ کې نه دی څوک چې د غم په وخت کې خپل مخ وهي او خپله غاړه سیرئ او یا خپلې کپړې سیرئ دا په موږ کې نه دی دا شیعګان روافض چې لګیا دي دا ځان چې په اوسپنو باندې وایي او ځان په چړو باندې وایي دا یو عذاب د الله دی په دوی باندې څه دی مسلط دی حسین رضی الله شهید شوی دی آیا د شهید په غم کې به دا چلونه کې او صرف حسین رضی الله شهید شوی دی د پلار نو شهید شوی علي رضی الله نه دی شهید شوی او ولې د دې حسین رضی الله عنه نکاح پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی په هغه ورځ ولې غم نه کوي دوی چې دې ورځې ته پراته دي که نه نو په دې کې د دوی ټول غدر او خیانت پروت دی خپله قصه پټوي په دغه غمونو کې لکه کله چې ته کور ته راننوځې او یو ماشوم ورانې کړی او چې صرف ورته ته وګورې تا لا خبره شروع کړي نه نو دې شروع په جړه باندې وکړي دا تا ورته څه ویلي هم نه دي او کیدای شي ته خبر هم نه یې چې ده څه کړي دي خو چې ته څنګه کور ته رانوتې او دې ماشوم ته دې هسې وکتو ته دې لا خبر هم نه او هغه جړا شروع کړه دې دا جړا په دې کې چې خپل یو څه کار یې وران کړی د هغه پټول غواړي نو چې په دې په جړا سره هغه پټ شي دا د دې روافظو شیعګانو حال او زموږ نه ماشومانان جوړ کړي دي چې لکه موږ په حقیقت نه یو پوه په تاریخ نه یو پوه دا خو چې کوم جاهلان دوی ته ناسي هغوی به د دوی نه متاثره شي خو الحمدلله موږ د دې نه متاثره کیږو زموږ موقف هغه دا دی د اهل سنت والجماعت حقیقي اهل سنت والجماعت د اهل حدیث و سلفیانو هغه دا چې حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی دی حسین رضی الله عنه چې چا م وجلی دی او چا م شهید کړی دی په هغوی باندې د الله لعنتي حسین رضی الله عنه زموږ د زړه ټوټه وه حسین رضی الله عنه زموږ د زړه ټوټه ده خو په دې ورځ باندې غمونه کول دا د اهل بدعو کار دی په دې ورځ باندې خوشحالیانې کول او مټایانې تقسیمول دا هم د اهل بدعو کار دی موږ خفه یو خو د خفګان طریقه دا نه ده چې موږ څه چلو کوو موږ روډونو ته راوځو غمونه وکړو جړاګانې کوو ویر ماتمونه کوو نور ولې صحابه کرام نه دي شهیدان شوي د حسین رضی الله عنه غوره نه دي شهیدان شوي عمر بن خطاب رضی الله عنه په محراب کې نه دی شهید کړی شوی عثمان بن عفان نه دی شهید کړی شوی علي بن ابي طالب نه دی شهید کړی شوی نور صحابه کرام بې شماره نه دي وجلی شوي او داسې چې موږ کینو دا ماتمونه کوو نو دا به کومه ورځ موږ ماتم کوو الحمدلله زموږ په شریعت کې دا ماتمونه دا نشته او نه د دې څه فضیلت شي دا ټولې دروغ کیسې دي دوی چې اکثر بیانوي وایي د اوبو یوه قطره نه وه اسمان په هغه ورځ جړل او ځمکه یې جړل او د ښځو سره والعیاذ بالله وی بیا یزید وایي چې د ښځو سره وله زنا وکوي
او دا ښځې وله ټولې راوستې. دا یاده کوي دا خبره چې د یزید د حسین رضی الله عنه په قتل کې لاس نشتی. دا موږ د یزید دفاع نه کوو. ګورئ دا زه دې دپاره نه یم چې د یزید دفاع کومه، دا زه دې دپاره ویم چې دا حقیقت دی. حقیقت به وی زموږ د حسین رضی الله عنه سره ډېر محبت دی د یزید نه. یزید د صحابي زوی دی، تابعینو کې راځي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی، صحابي دی. موږ د دې سره ډېر محبت کوو، خو حق ته به حق وایي، دروغ خو نشي ویلی. که د یزید په دې قتل کې لاس هغه نشته. یزید صرف څه کار کړی دی چې عبیدالله بن زیاد یې لېږلی و د دې خبرې د ختمولو دپاره چې دا څه قیصه روانه ده، ته ورشه وګوره چې حسین رضی الله عنه څه غواړي. صرف دې دپاره لېږلی و. حسین رضی الله عنه هم جاښه نه غوښته، خو دا وایي ما پرېږدئ زه ځم یزید پسې شام ته. خو دغه خبیث پرې نه ښه عبیدالله بن زیاد. نو قصه چا ورانه کړې ده؟ عبیدالله بن زیاد. یزید په کوم ځای کې دا امر کړی چې لاړ شي حسین رضی الله عنه شهید کړي، بلکې د هغه مبارک کې په صحیح سند سره دا ثابت دي چې کله ورته پته ولګېده چې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی نو انتهایي ژړلي، انتهایي ژړلي. او د هغه کور والی ټول راغوښتي او د هغه ټولو عزت او قدر کړی و د هغه زنانو، او بیا ورسره خپل کسان ملګري کړي او خپلو کورونو ته یې واپس لېږلي. دا دروغ دي د تاریخ چې جنکو سره وله زیناګانې وکړه او سرونه یې د ټولو نه پرې کړو، سرونه یې وله په غشي کې ننویستي او غشي د شام په کوڅو کې ګرځول او تاوال راتاول. دا ټول دروغ دي، په دې کې څه حقیقت هغه نشته. نو د یزید په دې قتل کې رحمه الله د هغه په دې قتل کې لاس نشته. نورې مسلې د یزید سره تعلق ساتي، د هغې ځان له مسله ده، خو صرف واقعه د کربلا خلاصه دا یاده کوي چې ټول کار چا وران کړی دی؟ عبیدالله بن زیاد او بیا شمیر، د دوی دا کار وران کړی. او د ټولو نه غټ چې چا کار وران کړی دی هغه څوک؟ هغه کوفې والا دي چې حسین رضی الله عنه راوغوښتو، راویویستو او بیا یې څه چل وکړو؟ بې غدر او خیانت وکړو، د هغه نه شاته شو. نو دا مختصر ما تاسو ته د کربلا د میدان یو تصویر پیش کو، خو په ډېر مختصرو الفاظو کې. او که چېرته الله موقع راکړه نو انشاءالله د دې نه به درته ښه په تفصیل سره بیان کو. الله سبحانه وتعالی دې هغه ظالمان تباه و برباد کی په آخرت کې، او الله دې وله د عذاب قسمه قسم نمونې ورکي څوک چې د حسین رضی الله عنه په شهادت او په قتل کې شریک و. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات ته حسین رضی الله عنه سره وکړي په جنت الفردوس کې. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ زړونه هغه صحابه کرامو ته، هغه تابعینو ته، د دین مشرانو ته دې الله زمونږ زړونه همیشه صفا ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دین د مشرانو په نقش قدم روان کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.